جګرانو کتونکو دا وخت د زیدي کلي د دیاله ثوابای د فخر زموږ ویاړ زموږ مشر چې ډېرې هلې ځلې کوي په سوشل میډیا په لاره تاسو هغوی ګورئ د هغوی هلو ځلو نه او د عالمي تحفظ ختم نبوت د مردان ډویژن پګړی هم دی په سر ده مشري کوي په لرو لرو علاقې پورې ګرځي نن راغلي دي په ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 مین بازار زیده کې چې کوم د یو او یعنی د 71 ماشومانو اجتماعي ختمونه د امیرزیب صاحب دولت خان صاحب دی په کاوش باندې دا ختمونه د غشي د ټیم نوکاری کرم الحق صاحب را سره ناسې کوي ډیره مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم چې وخت راکړ ټایم راکړ کاری صاحب ټول نور خو تاسو په خیر علي وامجی او څنګه ورجی داسې قسمه پروګرام الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد زه خو وطن کې ډیر ګرځم او بهر دنیا کې مکسر ګرځم لیکن زه د خپل کلي په دې سکول باندې یقینا نن فخر کوم چې ما د دې پوره ټیم دا کاوشونه وکتل دا محنتونه مې وکتل که زموږ معاشره کې چېرې زموږ عصري علوم او زموږ ورسره دیني علوم د دې په منځ کې د امتزاج دغسې برقرار پاتې شي نو زموږ معاشره به چرم نه تباه کېږي او دوري به ختمیږي دې سره قربت به راځي دا خلک به یو بل سره یو وي دې سره دشمنۍ تربګنۍ به ختمیږي یو سړی دې ځای کې یو ماشوم دی هغه زموږ عصري علومو کې په مخ کې روان وي ورسره هغه ته دیني ماحول هم دې ځای جوړ وي او هغه چې د دې سکول نه دې ځای وځي نو د هغه په زړه کې دا راځي چې دا مدرسه او دا سکول او دا جومات دا جدا نه دي دا معاشرې دا بازار او دا مدرسه او دا سکول دا جدا نه دي دا موږ ټول یو خلک یو هغه له دا تاسو چې کوم تربیت دې ځای کې ورکوئ په ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 زیدي مین بازار کې زما په خیال باندې داسې تربیت سره زموږ د معاشرې ډېر لویه اصلاح کېږي انشاءالله دا راته ووایه چې څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم وویل او ظاهري خبره ده چې یاره مونږ وخت په وخت خبرېږو تاسو په ملک کې دننه د ملک نه بهر ډېر زیات ګرځئ په ګورنمنټ سیکټر کې چې کوم دا نوی ټرینډ دی راوسته امیرزیب صاحب دی دولت خان صاحب دی دا کوم چینج راوسته نو آیا دا مخکې و او که نه دا اوس دی شروع کړو نو را روان وخت کې به دې ته په کوم نظر زما چې کله نه لکه خپل نالج زه ووایم نو ما دلته په دې سکول کې په لومړني ځل باندې تقریبا دلته ما وکتو رو نورو سکولونو ما خو اکثر د بیکن هاوس ته زما وزټ کېږي هغې ما ایز چیف ګیسټ زه څو ځله راغوښتی یم سټي والا چې دي یا داسې نور کالجونه دي سکولونه دي لیکن ما دې ځای کې چې زه کوم وینم نو خبره صفا ښیي دروغ باندې الله هم خفه کېږي انسانان هم زه چې په دې خپل سکول کې د زیدې په دې سکول کې کوم حالات وینم انشاءالله چې د دې بار راتلونکي وخت کې نورو سکولونو ته مو تقریبا چالو شوی دی ابتدا زموږ سکول نه 2016 کې امیرزیب صاحب دی دولت خان صاحب دی اسحاق صاحب دی دې ملګرو کړې ده لیکن الحمدلله څومره چې زما نظر دی نو تقریبا رو زموږ ضلع نه خو ووته خورېږي رو الله به پنجاب سند ته هم رسوي او په ټوله دنیا کې به الله جاري کوي محنت به د دی وي ثمره به دی ته میلاویږي او الله به ټول پاکستان کې بلکې ټوله دنیا کې خور کړي انشاءالله عام عوام ته ولس ته د دې کلي خلکو ته د دې ضلع خلکو ته او چې څومره خلک ستاسو د پیغام ګوري نو هغوی ته به څه پیغام لرئ هغوی ته خو به دا پیغام وي چې که زما په خیال باندې سرپرستی د امیرزیب صاحب دی او د دې د ټول سټاف که د دې مونږ خلکو سرپرستی وکړه مونږ یې ملاتړ وکړو ملا مو ورله وډبوله نو چې مونږ په بد کار کې ملاګانې ډبو نو که دې په ځای په دې ښه کار کې ملا وډبو زمونږ خپل بچي ښه کېږي دا د بل له کور نه دي ځان دپاره کور دي نو زه به ټول کلي ته بلکې ټولې علاقې ته چې کوم ځای ته د اواز رسي او ستاسو دا پروګرام رسي زه به ټولو ته دا ووایم چې زما په خیال باندې دا یو انقلابي قدم دی دوی اوچت کړی دی الله دې پکې کامیاب کړي او الله دې زموږ او ستاسو ملاتړ دې سره همیشه دپاره برقرار وساتي